نن مو وروره د یو داسې فراډ او د داسې دوکې نه خبروم په دې باندې ځان پوه کړئ. دا یوازې تا سره دوکه نه ده، ستا د کور بربادي ده. تا ته به دونه نقصان در رسېږي په دې کې دا یو منټ ویډیو وګوره نو ډېر نقصان نه به بچ شي. ګنې ستا د کور تباهي ده، ستا د پوره خاندان تباهي ده، ستا د دولت د صحت او د عزت او د شهرت د هر څه تباهي ده. دا ډیوایس ګوره، دا سیمونه وګوره. که ستاسو په زړه کې دا وي چې دا ډیوایس چا سره وي نو دا کمپنۍ رالېږلې یا د دې کمپنۍ سره دی کار کوي نو دا ستاسو غلطفهمي ده. ښځې راوتې دي دا په دې کورونو باندې ګرځي او دا زمونږ ساده زنانه زه د خپلو خویندو ته میندو ته درخواست کوم، ریکویسټ ورته کوم چې زما خویندو زما میندو کومې ښځې چې درځي او د تاسو دا ګوتې لګوي تاسو سره دا فراډ کوي چې کله تاسو ګوته ولګوئ په دې ډیوایس باندې هغه تا ته وایي ستا ګوته کار نه کوي، دا په پټه صفا که مخکې وروستو هغه ګوته ستا لګېدلي ستا سیم راوځي. کله چې ستا سیم راوځي هغه چې لاړ شي دا سیم په غلطو خلکو باندې خرڅوي، یا یې په دهشتګرد باندې خرڅ کړي یا یې په غل ډاکو باندې خرڅ کړي، هغه سیم ستا غلط استعمالېږي. ګوره ستا دا ګوته او ستا دا شناختي کارت دا ډېر قیمتي دی. دا چې ته په ځای باندې استعمال نه کړې نو دا به تا ته ډېر غټ مصیبت جوړ کړي او په غټ مصیبت به وړې. ته به خبر هم نه ستا کور ته به دوه موبایله درې موبایله پولیس ولاړ او تا ته وایي تا قتل کړی دی. ته به خبر هم نه د پولیسو ګاډي به ستا کور ته ولاړي او به وایي یاره تا ډکیتي کړې ده، تا په چا پسې ټلیفون کړی او پیسې دې غوښتې دي. ولې چې هغوی کله انکوایري شروع کړي نو ستا په نمبر پسې ډون کوي چې راشي نمبر ستا یي نو بیا خو ته ځان بیا نشې خلاصولی، بیا به هغې له جواب ورکړې چې نمبر ستا دی نو بیا به جواب هم ورکړې. نو داسې کار وکړئ چې تاسو کله سیم راوباسئ نو ورور ځان سره کوي، پلار ځان سره کوي، دفتر له لاړ شئ د یو داسې دفتر نه سیم راوباسئ چې تاسو مطمئن یاستئ. لارو کوڅو کې دا بودګي والا چې ولاړ دي د دې نه بلکل سیم وانلئ، دا به تاسو ته مصیبت شي. او کوم خلک چې په دې کوڅو کې ګرځي دا پولیس ته حواله کوي چې دا وایي ما نه سیم والا او ما نه سیم والا او فري سیم در کوم. دا فري ولې درکوي؟ دا په دې کې چې د تاسو نه سیم والي هغه په 1000 په 2000 په 5000 په دې غلطو خلکو باندې په غلو په ډاکوانو په دې خلکو باندې خرڅېږي او هغې پې غلطې کوي. کله چې په دې غلطي وکړي دغه غلطو جواب به ګوره بیا ته ورکړې. او نن سبا دومره سختي شوې ده دا ویډیو جوړول زما مجبوري شوه. آیسای والا دومره سخت اکشن اخیستی دی چې نه په واتساپ باندې چا سره غلطې خبرې کولی شي، نه په بل څه نه په بل څه نه په کال باندې. نو چې لږ غلط حرکت دې وکړه نو بس ستا کور ته به ولاړي، نو بیا به سیم به ستا په نومي او نور به تا هېڅ هم نه کړي، برباد به شي. نو زما دا ویډیو مخکې شیر کړئ، زه د دې وروڼو خوشحالي غواړم د دې مصیبت نه بچ شئ، ګینې خرابېږئ. دا میسج زما ډېر د کروڑو روپو میسج که چا پې سوچ وکړو نو ګورې دې کې ډېره غټه بربادي جوړه شوې د خلکو سیم دی. او برای مهرباني لاړ شئ دفتر وله خپل نوم باندې سیمونه چک کړئ، څو سیمونه دي څو نه دي، خپلې خور له خپلې مور له اینه تپوس کوئ، د هغې شناختي کارت نمبر هم ورکړئ چې د چا غلط سیمونه دي او زیات سیمونه دي هغه سیمونه فورا بلاک کړئ. په الله م سپارم، والسلام.